کله چې مونږ کتاب کولاو کو د کتاب کولاوهلو نه بعد په شامله کې څو نور اپشنز دي چې د هغې باندې ځان پوهه کول پکار دي. لکه زه دلته د حدیثو یو کتاب راوړم، حدیثو کتاب لکه صحیفه د حمام ابن منبه، زه دا راوړم. صحیفه د حمام مې راوړوله، نو دلته ما سره د کتاب متعلق څه اپشن راکړي دي. یو دا دې ځای کې سایډ بار چې په دې ځای کې مونږ ته د کتاب فهرست دا ورکړی شوی وي. مثلا دا فهرست دی د کتاب، په دې فهرست کې زه که څه لټوم نو لټولی شم. لکه زه دې کې یو حدیث لټوم چې خلق الله آدم دا لټوم چې دا په دې کې شته که نشته. نو دا یو حدیث راخیستی خلق الله آدم على صورتي، نو په عنوان کې دا ورکړو، نو دلته ما په عنوان کې هم دا ولټولو. یا زه بل یو کتاب کولاومه، لکه زه دلته نه مثال لسان المیزان کولاومه، او لسان المیزان د حافظ ابن حجر عسقلانی لسان المیزان مې کولاو کو، او زه ویم چې په لسان المیزان کې یو نوم ولټومه ابو المغیره. زه ویم چې یاره ابو المغیره په دې فهرست کې شته که نشته. ابو المغیره چې په کوم نوم کې هم راغلی فهرست کې، نو دی به هغه راواخلي، هغه نتایج به راوالي. لکه ابو المغیره دغسې عبدالقدوس ابو المغیره، محمد بن مالک ابو المغیره، دغسې ابو المغیره و ابو المقدام ابو المغیره البجلی. په دې طریقه تاسو په فهرست کې چې څه هم لټوئ نو هغه د دې مستطیل په ذریعه باندې تاسو لټولی شئ. دا علامت دلته چې ورکړی دی دا، نو دا د فهرست دی، یعنی دلته چې کوم دا یې ورکړی نو دا د فهرست دی. ورپسې بحث فی الکتاب دی. مثلا تاسو وایئ چې دې کتاب کې زه څه لټومه، نو دا د دې شاملي خصوصیت دی چې دا اپشن یې دلته د کتاب سره خاص کړی دی. هر کتاب کې تاسو بحث کولی شئ او لټولی شئ. زړې شاملي خصوصیت دا نو، په هغې کې به لټونو خو نتیجه به یې په کتاب کې یوه راړوله او بار بار به تاسو سلیکشن کولو. او د دې شاملې دا خصوصیت دی چې کله تاسو دې کې سرچ کوئ نو لفظ ولیکئ په کتاب کې چې دغه لفظ څونه مقامات کې راغلي او به دی راولي. لکه زه دلته ابو المغیره لټوم چې دا لفظ د ابو المغیره په دې کې څو مقاماتو کې دی، نو دی به دا راوالي. دا تقریبا 13 مقاماتو کې د ابو المغیره لفظ څنګه چې ما لیکلی په دې کیفیت سره دی. که لفظ بدل کړئ نو بیا به بدل راخلي. نو دا د دې شاملي خصوصیتو، او مخکې شامله کې دا اپشن نو. نور بحث کې چې کوم دلته دا بحث یې ورکړی دی د دې اپشنز، نو دا به آینده مونږه په تحقیق او لټون کې چې کله مونږ حدیث په شامله کې لټو یا یو حواله لټو، نو هلته به بیا چې دا بحث کې به مونږه تفصیلي بیا وایو چې بحث کې دا ټول راځي، نو هلته به د دې بیا تفصیلي تذکره کوو انشاءالله. بل دې سره سره د کتاب چې کوم تقسیم دی، یعنی دا کتاب چې د کوم نوع سره تعلق لري، په دغه نوع کې نور کتابونه که لټوئ، د هغې دپاره دا کتب من نفس القسم. نو کتب من نفس القسم چونکې لسان چې دی نو دا د تراجم و طبقات سره تعلق لري، نو په هغې کې چې نور کوم کتابونه دي نو هغه هم تاسو ته دی دلته راخلي. نو که په دې کې تاسو بل یو کتاب لټوئ نو هغه کتاب هم تاسو لټولی شئ. لکه دلته زه د امام بخاري تاریخ الکبیر ګورم چې دا په دې کې شته که نشته. نو تاریخ الکبیر شته دی،
تاریخ الکبیر طبعات هم شته، مختلف طبعات دي لکه دلته دا ورکړي دي که تاسو ګورئ. نو یو د تاریخ کبیر نسخه دا یو ده چې د ناشر د دې چې دی نو المتميز للطبعة والنشر ریاض نه مطبوع دی. بله نسخه د معلمي یمانی په تحقیق باندې چې د دایرة المعارف نه حیدرآباد دکن نه مطبوع، او بل چې دی د محمود خلیل په حواشي سره، او تاریخ کبیر د ابن ابي خیثمه چې داغه جدا دي او قسمونه یې تقسیم کړي، کتابی ثانی او کتابی ثالث، صفر کتاب، او دغسې اخبار المکیین. په دې طریقه تاسو د کتاب چې کوم قسم دی، یو نوع ده چې کتاب کوم نوع سره تعلق لري، هغه نوع کتاب هم تاسو لټولی شئ. او بل مؤلف دا کوم مصنف چې دلته دی لکه ابن حجر اسقلانی، نو د نور کتابونه شته دی که نشته، د هغې دپاره به تاسو کتب المؤلف په دې بټن کلیک کئ، نو د حافظ ابن حجر چې څومره کتابونه وي نو هغه به دی لاندې راواخلي. لکه دلته طبقات المدلسین دي، دغسې تعجیل المنفعه، العجاب، الامالی، دغسې الوقوف على الموقوف، قول المسدد، النكت، امالی، اطراف، رفع الإصر، نظم اللآلي، بلوغ المرام، المطالب العالیه. د ده چې څومره کتابونه دي که هغه مطبوع دي او که الکترانیک دي او که نور دي ټول به دی راواخلي. دا کوم چې په اودي رنګ باندې ملون دی د کتاب عنوان، نو دا هغه کتاب دی چې تاسو دلته کولو کړی دی. او دا خړ رنګ باندې چې کوم عنوان ملون دی نو داسې خفي غوندې، نو دا مراد دا دی چې دا کتاب د دې مکتبې شامله ویب سایټس کې دا شته دی، خو لا دلته تاسو ډاونلوډ کړی نه دی، یعنی په شامله کې مو لا ډاونلوډ کړی نه دی. لکه دا تهذیب التهذیب چې د دوبۍ نه مطبوع دی، تقریبا 15 جلده کې، او دا تهذیب التهذیب طبع الرساله 4 جلده کې. دغسې په بعضې کتابونو کې که تاسو ګورئ نو د کتاب طبعات هم راخلي. لکه زه دلته صحیح بخاري کولاومه، نو صحیح بخاري ما مثلا کولاو کو، دا نسخه ده د صحیح بخاري. نو کومه نسخه ده؟ نو د دې نسخې باره کې چې تاسو بطاقة الکتاب په دې سکرین باندې دلته ووهئ نو دی به تاسو ته راواخلي چې دا د مصطفی ادیب په تحقیق باندې دار ابن کثیر نه دا مطبوع دی. نو زه اوس وایم چې د دې صحیح بخاري نور نسخې زه وګورم، نو د فهرست سره خوا کې چې تاسو ګورئ نو طبعات اخرى للکتاب دا عنوان په دې سره، نو د صحیح بخاري چې کوم نور طبعات دي یا اختصارات دي هغه ټول به دی په دې سایډ بار کې اړخ دا شاشه چې کومه ده په دې کې به دی راواخلي. دغسې که تاسو کتاب کې مصروف یې، مثلا زه بدالوحي کې حدیث مې راړولی دی، او یا ابواب المساجد کې مې راړولی دی، ابواب المساجد کې مې حدیث راړولی دی، او زه وایم چې دغه صحیح بخاري په دې کې بل مقام کې زه یو حدیث ولټوم خو چې دا ځای بدل نشي، نو د هغې دپاره به تاسو داسې وکئ چې دا یو بټن ده دې ځای کې چې عرض الکتاب فی تبویب جدید، کنټرول ډي د دې شارټکټ دی، نو په دې به کلیک کئ، نو دغه صحیح بخاري به په دې شامله کې ما سره 2 ځایه کولاو شي. یو دا دی، او دویم همدغه یوه نسخه ما سره په شامله کې 2 مقاماتو کې کولاو شو. نو که په دې کې تاسو بل مقام لټوئ، لکه زه دلته کتاب التیمم راوړم، دا کتاب التیمم حدیث دی، نو یوه بخاري 2 مقاماتو کې، او دا د دې شاملې خصوصیتو په زړې شامله کې یو فایل به کولاوېدلو، 2 او 3 فایلونه، 2 او 3 کتابونه دا به نه کولاوېدل. لکه دلته ما صحیفه د حمام هم کولاو کړي، لسان الميزان مې هم کولاو کړي، د صحیح بخاري مې هم 2 نسخې کولاو کړي، نسخه یوه ده خو 2 فایلونه مې کولاو کړي.
په دې طریقه باندې په شامله کې تاسو کتاب راړولای شئ. د دې نه علاوه د کتاب صفحه اړول مخکې کول او وروسته کول، نو دا د هغې دپاره لکه دې ځای کې کتاب صفحه ورپسې بیا ورپسې بیا ورپسې او وروستو صفحې ته په دې باندې ځي، او د کتاب اول ته په صفحه اوله ته په دې بټن، او د کتاب صفحه اخیره چې کومه ده نو په دې بټن باندې تاسو د کتاب اخیر ته تللی شئ. دغسې کله چې مونږ د کتاب نه عبارت کاپی کوو، د کتاب نه عبارت کاپی کولو دپاره په شامله کې مختلف اپشنز دي. یو مکمل صفحې عبارت چې دی که دا کاپی کوئ نو ډایرک دې ځای کې به نسخ مع العزو ووهي، نو نسخ مع العزو سره به دا کار وي چې دا کوم لیکل چې دي دا به سره د حوالې د کتاب او د طبعي دا به کاپی شي. مثلا زه دا حدیث کاپی کومه نو نسخ مع العزو مې ووهي او دا زه په مسورډ کې ځان سره محفوظ کوم، لکه دا ما مسورډ کولاو کړی، دلته به زه رایټ کلیک کومه او پیسټ اپشن به ووهمه یا به کنټرول وي ووهم. دا ما سره راغی صحیح بخاري، د هغه جلد او صفحه نمبر حدیث نمبر دا ټول تفصیل دا یې ما سره راواخیستو، دا حدیث دی. او په دې حدیث باندې دلته اعراب نشته او په شامله کې اعراب دی. نو دا څنګه دی؟ نو دا وروستو په اعداداتو کې را روان دی، هلته نه به د دې سلیکشن کېږي. یا لکه دلته ما سره د دې کوم دا تنسیس دپاره چې پای کې نص بنده راخلي، عبارت راخلي، یا دا قوسین دي یا دا بریکټس دي دا ولاړ، د دې سلیکشن یا دا حواله په ابتدا د حدیث کې یا عبارت کې او یا په آخر د عبارت کې راخیستل، دا څنګه دا ټول په سیټینګز د شاملې کې اعداداتو کې را روان دي انشاءالله. دویم تاسو په شامله کې چې دا کوم عبارت دی که مخصوص حصه د دې کاپی کوئ، مثلا زه نفسي سند کاپی کومه قال النبي صلی الله علیه وسلم، دې ځای نه دې ځای پورې دا زه کاپی کوم، سلیکشن به وکئ او پس د سلیکشن نه به نسخ مع العزو به ووهئ او بیا چې کوم ځای کې عبارت کاپی کوئ لکه زه دلته کاپی کومه نو ما سره به همدغه مخصوص عبارت دا به راواخیستی شي. دلته صرف سند دی، واقع عبارت نشته، خو سره د عزو نه دی، یعنی حواله کتاب هم موجوده ده. دغسې که تاسو وایئ چې په دې شامله کې دا عبارت زه کاپی کم د شاملې او حواله دې راوانخیستی شي، نو سلیکشن به وکئ او دلته به راشي نسخ نفسي کاپی، چې کاپی مو ووال دلته به راشي نو عبارت به د شاملې د راواخیستی شي خو حواله کتاب به سره موجوده نه وي. که تاسو وایئ چې په دې شامله کې د عبارت زه ولټوم، زه یم لکه عمارة بن القعقاع راوي دی، دا په دې شامله کې زه لټوم، یا یو عبارت دی کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دا عبارت زه یم چې په شامله کې کوم کتابونو کې موجود دی. نو بحث فی الشامله، بحث فی الشامله چې تاسو ووهئ نو دا سرچ به شروع کی، سرچ به شروع کی او دا لفظ کلمتان حبیبتان الی الرحمن دا چې کوم ځای کې موجود وي شامله به راواخلي. لکه خلق افعال العباد کې امام بخاري ذکر کړی، صحیح بخاري کې چې څومره نسخې دي هغه ټول به راواخلي، او لاندې نور چې کوم کتابونه دي که هغه د حدیثو دي که هغه د فقه دي که هغه څومره اقسام جمعي اقسام به هغه دی راواخلي. نو په دې طریقه تاسو په شامله کې د یو حدیث متعلق لټون کولی شئ. یا مثلا زه وایم چې په دې کې زه حدیث ولټوم، خو حدیث لټول چې دی نو هغه زه په ګوګل کې وکړم. د ګوګل کې د حدیث لټولو طریقه دا ده چې کلمتان حبیبتان الی الرحمن په دې باندې به رایټ کلیک کړئ او بحث فی جوجل، نو جوجل کې به دا تاته بیا ولټئ او د دې حدیث متعلق چې په ګوګل کې څه وي هغه تفصیل به تاله درکړي. بل په دې صفحه کې چې عبارت ډیر وي، مثلا دا عبارت دی او یو سړی وایي چې دا ټول عبارت سره د حاشیې نه زه کاپي کوم، نو د هغې طریقه دا ده چې ماوس باندې به رایټ کلیک اختیار الکل، دا خو مینول طریقه ده. شارټ کټ طریقه کنټرول ای بټن ووهئ، کیبورډ کې کنټرول او ای
یو ځای دواړه به ووهئ نو دا ټول به سلیکټ شي. بیا که دا کاپي کول غواړئ د حوالې سره نو نسخ مع الحذف زه چې دلته MS Word کې راشم او کنټرول V ووهم نو ما سره به دا ټول عبارت راشي. دې سره به حوالې کتاب هم راشي او د حاشیې به هم دې راواخلي. او که زه وایم چې نه حواله دې نه راخلي نو بیا به صرف کنټرول C ووهئ یا به دلته نسخ ووهئ او MS Word ته به راشئ دلته به دا ځان سره کاپي کوئ کنټرول V نو که تاسو وګورئ نو دلته یې حوالې کتاب دا یې نه ده راخیستی. که د عبارت نه اعراب لرې کول غواړئ نو بېشک لرې کولی شئ او دې دپاره مخصوص بټن ده زر ورته ویلی شي تشکیله چې په دې باندې تاسو اعراب د دې نه لرې کولی شئ. د کتاب بطاقه یعنې دا کتاب د چا دی د کتاب مصنف څوک دی او کتاب محقق څوک دی طبعه یې کومه ده د هغې دپاره دلته بطاقة الکتاب په دې کلیک کوئ د کتاب متعلق به معلومات راشي یا نفس دلته د ماوس کرسر ودروئ د ماوس چې کوم کرسر د ایرو دی دا ودروئ تاسو به د دې متعلقه تفصیل راشي چې دا کتاب څنګه دی. دغسې بله مربع یې ورکړې ده دا مربع چې تاسو په دې صفحه کې څه لټول غواړئ یعنې بحث فی الصفحه کوئ نو بحث بالصفحې دپاره تاسو کله کله بعضې صفحات اوږدې وي او پای کې عبارات ډېر وي لکه زه مثلا دلته مجموع الفتاوه راوړم د ابن تیمیه رحمه الله د امام ابن تیمیه مجموع الفتاوه ده او په دې کې زه مثلا یو ځای راوړم پای کې دا عبارت ډېر دی یا دې ځای کې زه یو عبارت لټوم دا پاڼه ده په دې کې زه یو لفظ لټوم او هغه لفظ داسې چونکې عبارت ډېر نو کتل مشکل وي مثلا زه دې کې ګورم چې لفظ د محتاج شته که نشته نو لفظ د محتاج به زه وګورم چې دا په دې کې څو مقاماتو کې دی لفظ د محتاج په دې یو صفحه کې یو ځل راغلی دی نو په صفحه کې بحث دپاره دا مخصوص مستطیلي ورکړی دی. بیا لاندې چې تاسو راشئ د شاملې د دې عبارت او د دې فهرست په دې اخري لاندې طرف کې نو دلته تاسو د کتاب جز صفحه او رقم الحدیث که چېرته کتاب د نمبراتو ترقیماتو په اعتبار وي دا مجموع الفتاوه ده نو زه ګورم چې د دې څو اجزا دي نو دا په دې شامله کې 35 جزه کې دا مجموع الفتاوه ده دلته اجزا دي جلدونه او په دې ځای کې صفحات دي مثلا تاسو وایئ چې زه 200 صفحه راوړم په جلد نمبر 17 کې نو جلد 17 او دلته صفحه به ورکئ اول به جلد سلیکټ کړئ او بیا به صفحه 200 سلیکټ کړئ نو 200 صفحه به دا په دې کتاب کې راوړئ او که چېرته کتاب د حدیثو وي نو پای کې تاسو د حدیث نمبر په اعتبار سره که دا بخاري 6 جلده ده او دا یې د صفحاتو نمبر دي زه وایم چې په بخاري کې 200 نمبر حدیث راوړئ نو د حدیث نمبر به دلته الرقم کې ورکئ د الرقم کې او بیا به انټر کئ نو 200 نمبر حدیث به دی راوړئ. دغسې که کتاب د ابتدا نه اخره پورې تاسو منول طریقې سره صفحات بدلوئ تعدیده او لیکلی نه شئ نو یو خو داسې ده چې جلد او صفحه ورکئ بس صفحه به ډایرکټ راوړئ خو که تاسو وایئ نه په لاس باندې نو بیا به دا سکرول لاندې ورکړی دی دا سکرول به ووهئ په دې به کلیک کوئ او مخکې بوځئ نو چې دا تاسو څومره مخکې بوځئ دا به د کتاب اخیر ته ورسي لکه دا د کتاب اخري حدیث دی کلمتان حبیبتان او په دې باندې تاسو بیک سپیس ورته وایي چې وروستو تلل غواړئ نو هم په دې باندې تاسو تللی شئ. دا و د کتاب هغه صفحه چې کتاب راواړوئ او د هغه کتاب متعلق معلومات.